أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. الله عالم دے پمانا دے حرف والقرآن ذی الذکر قسم دیوی پا قرآن پاک چھ دے خاوند نصیحت. بل الذین کفروا بلکہ ہاغ کسان چھ کفر کڑے فی عزت و شقاق دی دوی پا تکبر کے پا غرور کے و شقاق او پا دشمنی کے پا زد عناد او مخالفت کے. کم اہلکنا من قبلهم من قرن سمر ہلاکڑی دی منگ یعنی دیر شے ہلاکڑی دی منگ مخی دا دوینا من قرن داغ پیڑونا یا داغ قومنونا فنادو پس چغب وخلی دوی آوازون بکول دوی ولا تحین مناس او نبو بیا پا دغی وقت کی خلاص بچاو. وعجبو او تعجب کڑے و دوی ناشنا گڑلی و دوی ان جاءهم منذر منهم دے خبر لا چراغلے و دوی تا یو یرون کے دوینا. وقال الكافرون اویلو کافرانو هذا ساحر کذاب دے دا جادوگر اولوی دروغجن. اجعل الالہۃ الہا واحدا آیا گرزولی دی دو حق ڈیرو خدایانو ڈیرو معبودانو لرا یو خدای. ان هذا لشیء عجاب بے شک دے دا یو کار دیر ناشنا دیر عجیبا. وانطلق الملأ منهم او روان شل هغ سرداران دوی انمشو ویل دوی چی زیتاسو پخپل طریقہ واسبروا علی آلہتکم او ٹنگو سی پخپلو خدایانو پا عبادت دخپلو معبودانو. ان هذا لشیء یراد بے شک دے دا یو کار چی ارادی کڑلے شویدا چس غرض دے پکی. ما سمعنا بهذا منگ ندی اوریدلی دے متعلق فی الملت الاخرہ پبل ملت کے پبل دین یا پورستنی دین کے سخبرا. ان هذا الا اختلاق ندے دا مگر دروغ دی دزان نجوڑ کڑلے شوی. اونزل علیہ الذکر من بیننا آیا نازل کڑلے شوی دی پدبان دے نصیحت پمین زمن کے. بل ہم فی شک من ذکری نا بلکی دی دوی پا شک من ذکری زماد نصیحتنا زماد وحینا. بل لما یذوقو عذاب بلکی ندے سکلے دوی عذاب لرا تروسا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب آیا اشتدے دوی سرا خزانے در رحمت در ربستا العزیز الوهاب چدے حق غالب زورور الوهاب اور کون کے ہیب کون کے.
ام لهم ملک السماوات والارض یاشتد د دوی سرا بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې وما بینهما او د هغې څه چې دی په منځ د دې کې فلیرتقوا فی الاسباب پس ودی خیج دوی اسمان تا فی الاسباب پاغی رسوخ پلو یا پاغی آلاتو اسبابو پاغی لارخ پلو جندم ما دے دا یو لخکر یو ڈلا هنالک محظوم من الاحزاب چې په دغه ځای کې با شکست خوري دوی من الاحزاب او دې دا لخکر داغه لخکرونا داغه ډلونا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد نسبت د دروغ کړو مخکې د دوینا قوم د نوح علیه السلام او قوم عاد وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چې و خاوند میخونو وثمود وقوم لوط واصحاب الایکا او قوم ثمود او قوم د لوط علیه السلام او هغه اوسیدونکو د زنګل یا اوسیدونکو د بڼ اولئک الاحزاب دغه وی ډلې ان کل ندی دا ټول الا کذب الرسل مگر نسبت د دروغ کړو رسولانو ته پیغمبرانو ته فحق عقاب نو پس ثابت شلو هغه عذاب ثابت شو په دوی سزا زما